زه درته نن یو ذکر خیمه دا خاص کر کوئ. حدیث د ابن ماجه دی پای کې دا ذکر موجود دی. درته وایم حدیث مبارک کې راځي و یو بنده دا ذکر وکړو، یو بنده دا ذکر وکړو. کوم ذکر وکړو؟ یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ډیر مختصر ذکر دی ښه. او چې کله دا ذکر یو بنده وکړو کنه نو فرشتې حیران شو چې ردی موږ ثواب څه ولیکو. دې ذکر مختصر معنی دا ده یا رب لک الحمد، اے الله تبارک وتعالی زستا حمد او صفت بیانوم، څومره بیانوم کما ینبغي لجلال وجهک، څومره چې ستا ذات لوی دی، څومره د ذات لوی دی دومره د صفت بیانوم، وعظیم سلطانک، څومره چې د بادشاہي لوی دی دومره درله زه بیانوم صفت بیانوم. یو بنده چې دا ذکر وکړو فرشتې حیران شو چې موږ د دې ثواب څه ولیکو، څه ثواب ولیکو. ویلاړ الله تبارک وتعالی لره الله یو بنده ذکر وکړو نو موږ ته پته نشته چې موږ ثواب څومره ولیکو، موږ خو نه پوهېږو. الله تبارک وتعالی سره د خپل علم ای فرشتو ته وایي کوم ذکر وکړو تاسو ووایئ. دا فرشتې ورته وایي الله دا ذکر وکړو یا ربي لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الله تبارک وتعالی بیا تپوس کوي بیا یې راته ووایي څنګه ذکر وکړو، څنګه ذکر وکړو. الله له خوند ورکوي که نه، د فرشتو نه بیا اورېدل غواړي څنګه ذکر وکړو. نو فرشتې ورته وایي الله داسې وي یا ربي لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. مختصر وظیفه ده که نه، دا وظیفه یې وکړه. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو ثواب یې څومره ولیکئ دا زه تاسو ته نه وایم، خو دا وظیفه د ځان سره صرف ولیکئ. فرشتو ته څه وایي؟ دا وظیفه د ځان سره ولیکئ چې دې بنده دا وظیفه وکړله، ثواب په ما باندې پرېږدئ چې کله دې زما سره ملاقات کوي که نه بیا زه پوه شم زما ثواب پوه شه. دا یو واحد داسې وظیفه ده، داسې عمل ده چې د دې ثواب فرشتو ته هم نه دی معلوم. فرشتو ته الله نه دی بیان کړی ښه چې دومره ثواب له ورکئ، دومره نیکۍ ولې ولیکئ. الله تبارک وتعالی صرف دا فرمایلی دي چې دا کومه وظیفه ده وکړله دا ورله ولیکئ، ثواب یې په ما پرېږدئ چې زه ورله بیا څومره ورکوم. نو د دې ثواب فرشتو ته هم نه دی معلوم. نو دا وظیفه کوئ ښه. خو تاسو ته یاد یې که یاد نه وي وروسته به زه کاغذ ولیکم بیا په دې موبایلونو کې هم راځي د هغې نه یاده کړئ، د هغې نه یاده کړئ، په هغې کې هم دا ځان سره وساتئ. به هر حال د الله تبارک وتعالی ذکر په څه سره کوئ؟ په ډېروالي سره کوئ. د الله تبارک وتعالی ذکر په څه سره کوئ؟